بسم الله الرحمن الرحیم. آیا قرآن فرمایي چې لمر د تورو اوبو په چینه کې ډوبیږي؟ یو اعتراض چې ملحدین په قرآن کریم باندې کوي هغه د سورة الکهف 88 نمبر آیات دی. کافران خصوصا ملحدین وایي چې دا آیات د ساينس خلاف دی او نعوذ بالله قرآن غلط دی. اول خو باید ووایم چې قرآن کریم د الله تعالی سوچه کلام او پاک خبرې دي او یو آیات خو ډیره غټه خبره ده. په قرآن کریم کې حتی د یو حرف په اندازه غلطي هم نشته ده او نه به یې پکې څوک پیدا کی. راځو موضوع ته. کافران د دې آیات معنا غلطه کوي، یعنی معنا د پوهېدلو د پاره نه کوي بلکې د اعتراض کولو د پاره کوي چې علت هم د دوی بې علمي او ناپوهي ده، ځکه چې دوی د ترجمې د پاره د ګوګل ترانسلیشن او ډکشنري استعمالوي. او دا خو معلومه خبره ده تر څو چې د عربي په ګرامر څوک پوه نشي یوازې د ګوګل د ترانسلیشن او ډکشنري په واسطه د قرآن کریم د هر آیات صحیح ترجمه څوک نشي کولی چې د هغې جملې نه یو همدا د سورة الکهف 88 نمبر آیات دی. نو که د ګرامر مطابق د دې آیات ترجمه وکړو نو الحمدلله چې دا آیات مبارک 100% صحیح دی او د هر قسم غلطۍ نه پاک دی. باید پوه شو چې نوموړی آیات د ذوالقرنین په باره کې دی. کله چې ذوالقرنین د مغرب خواته روانو او د ورځې په آخره برخه کې یعنی د لمر لیدلو په وخت کې داسې یو ځای ته ورسېدو چې خشکي یا وچه نوره خلاصه شوه او د بحر غاړه یا ساحل وو او د همدې ځای سره نږدې یو قوم یا قبیله هم وسېدله. نو کله چې لمر مخ په پریوتو شو نو ذوالقرنین ته دا د لمر د ولیدلو منظر په بحر کې داسې ښکاره شو او داسې ګمان یې وکړ لکه د لمر سترګه چې د تورو اوبو په چینه کې ډوبیږي. یعنی دا حقیقت نه و بلکې ذوالقرنین داسې ګمان کړی و او هغه ته په بحر کې دا د لمر د پریوتلو منظر داسې ښکاره شوی و لکه لمر چې د تورو اوبو په چینه کې ډوبیږي. چې دا تجربه هر څوک کولی شي. که د بحر غاړې یا ساحل ته لاړ شئ او د لمر د ولیدو په وخت کې بحر ته وګورئ بالکل به درته هماغسې منظر ښکاره شي کوم چې ذوالقرنین ته ښکاره شوی و، ځکه چې د لمر د پریوتو په وخت کې د بحر سطحه تیاره ښکاري او د لمر پریوتو په وخت کې د لمر سترګه داسې ښکاري لکه د لمر سترګه چې په تیاره اوبو کې ډوبیږي. چې دا هم د قرآن معجزه ده.
ځکه هغه خلک چې وایي چې قرآن نعوذ بالله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لیکلی دی، نو محمد صلی الله علیه وسلم خو ټول عمر په مدینې منورې او مکې شریفې کې تیر کړی وو، او په مدینه منوره او مکه معظمه کې خو روانې اوبه هم نه وي. نو بیا نبی علیه السلام ته په بحر کې د لمر د پریوتو دا منظر څنګه معلومو؟ نو دا د قرآن د حقانیت ثبوت دی چې د الله کلام دی. اوس د دې مبارک آیات ترجمه کو او هغه ګرامري باریکي چې د دې آیات د صحیح ترجمه کولو د پاره پې پوهېدل ضرور دي تشریح کوو یې. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما. د پوهېدو د پاره د 85 نمبر آیات ترجمه هم ورسره یوځای کوو. معلومه خبره ده چې ذوالقرنین چې کم ځای ته د تللو اراده کړې وه، د یو پلان او نقشې په اساس تلو. نو قرآن فرمایي فأتبع سببا، فأتبع سببا، پس ونیوله د لاره چا ذوالقرنین، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تر هغې پورې چې د لمر پریوتلو ځای ته ورسېدو. یعنی کله چې داسې ځای ته ورسېدو چې هلته لمر د پریوتو په حال کې و، یا د ورځې رڼا په ختمېدو وه او د شپې تیاره را په خورېدو وه. د دنیا په یوه ژبه کې هم د لمر د پریوتلو یا ولیدلو د ځای دا معنا نه ده چې ګینې په خپله د لمر سترګه په هغې ځای کې په فیزیکي ډول را پریوځي، بلکې په ټوله دنیا کې د لمر د پریوتو د ځای مطلب دا دی چې ورځ ختمه شي او شپه راځي. مثلا په کابل کې د لمر پریوتو یا د لمر د ولیدو دا معنا نه ده چې په کابل کې د لمر سترګه راولیږي. په امریکا کې په 6 بجو د لمر ولیدو دا مطلب نه دی چې په امریکا کې په 6 بجو د لمر سترګه راولیږي. یا په بل عبارت، یا په ټوله دنیا کې چې په هر ملک کې ساینسدانان هره ورځ وایي چې نن په دومره بجو لمر ولیږي، د دې معنا دا نه ده چې هره ورځ په هر ملک کې د لمر سترګه راولیږي، بلکې مطلب دا وي چې په هر ملک کې په دومره بجو د ورځې رڼا د منځه ځي او د شپې تیاره خورېږي. نو قرآن کریم خو د انسانانو د هدایت او پوهېدلو د پاره د انسانانو په ژبه خبرې کوي. نو د لمر د ولیدو د ځای معنا او مطلب په قرآن کریم کې هم هغه ځای دی چیرته چې د لمر رڼا د منځه لاړه شي او د شپې تیاره شروع شي. او معنا یا مطلبی په فیزیکی ډول د لمر را غورځېدل یا ډوبېدل په کم ځای کې نه دي. مطلب دا دی چې په قرآن کریم کې د مغرب الشمس مطلب او معنا په فیزیکی ډول د لمر ډوبېدل یا را پریوتل په یو ځای کې نه دي. اوس راځو
اوس راځو د آیات بلې برخې ته چې کافران او ملحدین همدلته د عربي په ګرامر باندې د نه پوهېدلو په وجه د آیات غلطه ترجمه کوي او د آیات مفهوم ته تغییر ورکوي تر څو چې نعوذ بالله قرآن کریم غلط ثابت کړي. کله چې ذوالقرنین داسې ځای ته راورسېدو چې مخکې نوره آبادي نه وه، د بحر غاړه یا ساحلو، او د همدې ځای سره نږدې یوه قبیله یا قوم هم آباد و. د لمر پرېوتو وختو که تاسو کله د بحر غاړې یا ساحل ته د مازیګر په وخت کې تللی یاستئ، تاسو به لیدلی وي کله چې د لمر لیدو په وخت کې بحر ته وګورئ یو عجیبه منظره وي. سره د دې چې سړی پوهیږي چې دا هر څه چې ویني حقیقت نه دي، خو سره د دې هم کله چې د بحر د سطحې نه د ورځې رڼا ځي او د شپې تیاره پې راخورېږي، نو د بحر د اوبو آبي رنګ ورو ورو تیاره کیږي، او په دې وجه چې د ډیر لرې پورې څومره چې سترګې ویني پرته د اوبو د سطحې نه بل شی نه لیدل کیږي. نو دا د لمر پرېوتلو منظره داسې ښکاري چې سړی ګمان کوي او خیال او فکر کې داسې راځي چې د لمر سترګه په تورو اوبو کې ډوبیږي. اوس راځو د آیات شریف صحیح ترجمه کوو او بیا دا ګورو چې خلک نعوذ بالله د قرآن کریم د غلط ثابتولو د پاره د دې آیات غلطه ترجمه ولی کوي. باید ووایم چې دا هغه آیات دی چې د دې صحیح ترجمه یوازې د ډکشنري او ګوګل ترانسلیشن په واسطه پرته د ګرامر نه کیږي. وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما. هغه ته داسې ښکاره شوه، چاته؟ ذوالقرنین ته. یا داسې احساس یې وکړ چې لمر د تورو اوبو په چینه کې ډوبیږي. یعنی ذوالقرنین چې د لمر لیدو دا منظر د بحر په سطحه ولیدو، هغه ته دا منظر داسې ښکاره شو، یا یې داسې ګمان وکړ، یا یې په خیال کې داسې راغلل چې لمر د تورو اوبو په چینه کې ډوبیږي. ملحدین دلته دا اعتراض کوي چې قرآن وایي چې لمر د تورو اوبو په چینه کې ډوبیږي، چې دا خبره د ساینس خلاف ده. مګر قرآن هیڅ کله نه وایي چې لمر د تورو اوبو په چینه کې ډوبیږي، بلکې قرآن کریم د ذوالقرنین خبره کوي چې هغه داسې ګمان وکړ، ذوالقرنین داسې ګمان وکړ، یا داسې فکر یې وکړ، یا د هغه په خیال کې داسې راغله چې لمر د تورو اوبو په چینه کې ډوبیږي. ملحدین ځکه دا اعتراض کوي چې اکثره خلک په دې ځای کې د وجده معنا موندل یا پیدا کول کوي، او موندل یا پیدا کول خو د هغه شي دپاره راځي چې رښتیا موجود وي. لکه څوک چې ووایي چې ما قلم پیدا که، یا ما د اوبو چینه پیدا کړه، یا ما په دریاب کې غمی پیدا که، چې په رښتیا سره هم قلم د اوبو چینه او غمی پیدا شوي وو. نو
که د وجده معنا دلته پیدا کول شي نو د آیات ترجمه بیا داسې کیږي چې ذوالقرنین مر وموند چې د تورو اوبو په چینه کې ډوبېدو. نو په دې ځای کې ملحدین اعتراض کوي چې قرآن دا خبره د حقیقت په انداز کې کوي او نعوذ بالله د قرآن دا خبره غلطه ده. د دې جواب ته راځو. جواب دا دی الحمدلله د قرآن هر خبره او هر آیات 100% صحیح دی. غلطی د هغه چا ده چې د دې آیات ترجمه غلطه کوي. الحمدلله د قرآن هر خبره او هر آیات 100% صحیح دی. غلطی د هغه چا ده چې د دې آیات ترجمه غلطه کوي. اصلا د وجده معنا دلته موندل او پیدا کول ندی. د وجده معنا دلته پیدا کول او موندل ندی، بلکې د وجده معنا دلته ګمان، احساس او ادراک کول دی. یعنی ذوالقرنین داسې احساس او ګمان وکړ چې ګوند لمر د تورو اوبو په چینه کې ډوبیږي. خو د آیات په بله برخه کې د وجده معنا موندل او پیدا کول دی. ووجد عندها قوما، او د دې سره نږدې یو قوم یا قبیله وموندله. که ټوله ترجمه سره یو ځای کو داسې به وي چې هغه داسې احساس او ګمان وکړ، یعنی ذوالقرنین داسې احساس او ګمان وکړ، یعنی دا منظر ورته داسې ښکاره شو چې لمر په تورو اوبو کې ډوبیږي او د دې سره نږدې یو قوم ومونده چې په ترجمه کې خو نه کم مشکل شته او نه پې کم اعتراض کیږي. په ترجمه کې نه کم مشکل شته او نه پې کم اعتراض کیږي، ځکه چې دا خبره چې لمر د تورو اوبو په چینه کې ډوبیږي د آیات نه په واضح ډول معلومیږي چې قرآن کریم د ذوالقرنین خبره کوي، چې د ذوالقرنین په فکر او خیال کې راغلی و او ګمان کړی و چې لمر د تورو اوبو په چینه کې ډوبیږي، مګر حقیقت نه و. خو دلته سوال او اعتراض پیدا کیږي چې په دې آیات کې خو وجده 2 کرته راغلی ده. د وجده فعل 2 کرته راغلی دی، ولی د آیات په اوله برخه کې یعنی وجدها تغرب فی عین حمیئة په دې ځای کې معنا فکر، احساس کول یا ګمان کول دی، او د آیات په 2مه برخه کې یعنی ووجد عندها قوما په دې ځای کې معنا پیدا کول یا موندل دی. یعنی که په اوله برخه کې معنا احساس او ګمانی، باید په 2مه برخه کې معنا احساس او ګمانی، او که په اوله برخه کې معنا پیدا کولی نو باید چې په 2مه برخه کې معنا پیدا کولی. نو دا اعتراض کیږي چې ولی په اوله برخه کې یعنی وجدها تغرب فی عین حمیئة ولی په دې ځای کې معنا احساس یا ګمان دی، او ولی په ووجد عندها قوما کې معنا پیدا کول دی. د دې سوال او اعتراض جواب صرف د عربي ژبې د ګرامر په واسطه ورکولی شو. د دې سوال او اعتراض جواب صرف د عربي ژبې د ګرامر په واسطه ورکولی شو. چون اعتراض کوونکی یا اعتراض کوونکی د عربي په ګرامر ښه نه پوهیږي، نو باید چې د دې موضوع پورې مربوط ګرامر باندې یو څه رڼا واچول شي. وجد د افعال القلوب
یا د زړونو د فعلونو د جملې څخه دی. او افعال القلوب هغه څه چې په زړه کې راځي هغه بیانوي، لکه احساس، د زړه نیت، فکر کول، د زړه خیال، شعور او د زړه کار. او افعال القلوب في النحو وهي من اخوات الظن. یعنی افعال القلوب د ظن د خورګانو څخه دي، او د ظن معنا فکر کول، ګمان کول، د یو شي اندازه لګول پرته د صحیح معلوماتو نه. دا یو ځل بیا وایم. وجده یا د وجده فعل دا د افعال القلوب یا د زړونو د فعلونو د جملې څخه دی. او افعال القلوب هغه څه چې په زړه کې راځي هغه بیانوي، لکه احساس، د زړه نیت، فکر کول، د زړه خیال، شعور او د زړه کار. او افعال القلوب في النحو وهي من اخوات الظن. او افعال القلوب د ظن د خورګانو څخه دي، او د ظن معنا فکر کول، ګمان کول، د یو شي اندازه لګول پرته د صحیح معلوماتو نه. د ګرامر په کتاب کې د افعال القلوب لیست موجود دی. رأى، علم، درا او وجده په 4 نمبر کې دی. او د وجده فعل په 4 نمبر کې دی. یعنی وجده په افعال القلوب کې هم راځي. یعنی یو وجده خدا ده چې ته قلم لټې او قلم دی پیدا کړو، معنای پیدا کول یا موندل دی. او بل وجده چې فعل القلب راځي، معنای بالکل فرق کوي. د یو شي په باره کې د خیال، احساس او ګمان کولو په معنا راځي. وس راځو دې ته چې څنګه پوهیږو چې په وجدها تغربو فی عین حمیئة، چې په دې ځای کې وجده فعل القلب دی او معنای احساس او ګمان دی. او په ووجده عندها قوما، چې په دې ځای کې د وجده معنا موندل یا پیدا کول دی. یعنی په دې ځای کې وجده فعل القلب نه دی او معنای پیدا کول دی. یعنی په دې منګ څنګه پوهیدای شو؟ په دې خبره د پوهیدو د پاره بیا ګرامر ته ځو. په کوم ځای کې چې وجده 2 مفعول به ولري، نو دلته فعل القلب دی. یعنی په کوم ځای کې چې د وجده د پاره 2 مفعول به راغلی، نو په دې ځای کې د وجده فعل څنګه دی؟ فعل القلب دی او معنای احساس او ګمان کول دی. او په کوم ځای کې چې وجده 1 مفعول به ولري، نو دلته فعل القلب نه دی. او په کوم ځای کې چې وجده 1 مفعول به ولري، نو دلته فعل القلب نه دی او معنای پیدا کول او موندل دی. راځو وس آیات ته. اول، وجدها تغرب في عین حمیئة. دلته په واضح ډول لیدل کیږي چې وجده
دو مفعول به لري. ها اول مفعول به دی. او د تغرب فی عین حمیئة طول فعلیه جمله دوهم مفعول به دی. یعنی اول مفعول به په وجدها ها اول مفعول به او تغرب فی عین حمیئة دا فعلیه جمله ده. دا ټوله جمله بل مفعول به دی. نو ځکه وجده دلته فعل القلب دی او معنای احساس او ګمان کول دی. اوس دوهم ووجد عندها قوما. ووجد عندها قوما په دې ځای کې ګورو چې وجده صرف یو مفعول به لري چې قوما دی. عند خو ظرف دی. قوما صرف یو مفعول به چې قوما دی. نو ځکه فعل القلب نه دی. یعنی د فعل القلب د پاره دو مفعول به شرط دی. که چیرې دو مفعول به راشي وجدته اغا فعل القلب جوړیږي. یعنی معنی د فعل القلب په حساب باندې راځي. او که چیرې یو مفعول به ولري نو اغا فعل القلب نه دی او معنی پیدا کول او موندل دی. نو که د ګرامر مطابق د آیات ترجمه وشي الحمدلله د آیات ترجمه او مفهوم بالکل صحیح دی او هیڅ مشکل نشته. نو هیله کوم چې د قرآن په ترجمه کولو کې خلک یوازې په ډکشنري او د ګوګل په ترانسلیشن باندې اکتفا او باور ونکي او باید چې د ګرامر رولز هم په جدي ډول په نظر کې ونیسي تر څو چې د دې قسم شکونو او اشتباهاتو مخنیوی وشي او د قرآن کریم پیغام په صحیح توګه د الله بندگانو ته ورسیږي. وما علینا الا البلاغ المبین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.